دي چې چا له زکات نشي ورکولی. نو چې دا دې یاد کړو نو په خپله درته معلومیږي چې د دې نه علاوه ټولو له زکات ورکولی شي. نو مختصر دا عزتمندو اصول او فروع او ښځه او خاوند او مالدار له زکات نشي ورکولی. اصول ویلی کېږي د هغې نه اصل نه چې چا نه ته پیدای نو ستا اصل ستا پلارم دی ستا مورم ده بیا د هغې اصل ستا نیا ستا نیکه دي او بیا غور نیکه او غوره نیا نو دا ټول ستا اصل دي. اصل جرلې ته وایي بنیاد ته وایي ستا بنیاد هلته نه دی نو دوی له ته زکات نشي ورکولی. ولې نشي ورکولی؟ دوی باندې به ته خرچه کې تا باندې لازم دي که غریبانان دي ته به دا پالې. او دغه رنګ عزتمندو فروع سانګو ته وایي چې کوم د دې جرلو نه پیدا کیږي نو هغوی له نشي ورکولی یا تا نه پیدا کیږي ستا سانګې دي نو هغه دي عزتمندو ستا بچي نوسي کړوسي کودي داسې لاندې پورې بځې دې له زکات نشي ورکولی که د زوی د طرف نه دي که د لور د طرف نه دي. یعنی عزتمندو دا خارن ورته پوتا او نواسا وي د لور د طرف نه دوی نواسا ورته وي او نواسی او د زوی د طرف نه هغې ته پوتا وي پړ پوتا داسې ورپسې ځه دوی له زکات نشي ورکولی ځکه د دوی خرچم په تا باندې ده چې ته مالدار یې دوی باندې به خرچ کې پیسې دې څه له ګټلي دي. او درېیمه رشته ښځه خاوند دي یو بل له زکات نشي ورکولی ځکه د ښځې په تا باندې نفقه ده او چې ښځې خاوند له ورکوي نو خاوند چې پیسې ګټي هغې کې خاص هم د ښځې حصې نو دا داسې شو لکه واپس یې ځان له ورکوي نو دوی یو بل لم زکات نشي ورکولی. او بل عزتمنو مالدار سړي له زکات نشي ورکولی چې هر څوک وي اکه پردی هغه له زکات نشي ورکولی. او شپږم نمبر سید له نشي ورکولی چې هغه ځان سید مني د نبی علیه السلام د خاندان نه مني نو بس هغه له زکات نشي ورکولی. ولې نشي ورکولی؟ زکات نه د هغه به په صدقې سره او په نور مالونو سره مدد کوي هغوی له به ټول مسلمانان راجمع کېږي اهل بیت زمونږ د سر تاجونه دي نو هغوی له به دوکان اچوي کاروبار به وله روانوي د هغې خرچه به په ځان باندې داسې ګڼي لکه د خپلو بچو نه هم زیاته نو ځکه وایي زکات به نشي ورکولی. او زمونږ خلک زکات هم نه ورکوي او خیال هم نه ساتي دې وجې نه بعض عالمانو چې دوی له زکات ورکولی شي خو بهرحال نبی علیہ السلام خپل نوسې منې کړی یو ځل یو کجورې راواغسته او خولې یې وله راوویسته کخ کخ وایي دا چېرته د زکات نه نو د دې نه علاوه چې څومره رشتې دي هغوی له زکات ورکولی شي. بچو د بچو بچو له پلار د پلار مور او پلار له نشي ورکولی ښځه خاوند مالدار او سید